بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومسليا ومسلما أما بعد. زما عزتمندو چې کوم ماشوم یا ماشومه چې هغه داسې وخت ته راورسي چې د هغې په خوله کې چې کوم غاښونه په اورو کې راوځي، نو هغې ته په دغه ټیم کې ډېر زیات تکلیف وي. د هغې د وجې ماشوم جړا هم کوي، هغې ته تکلیف هم وي، هغې ته قسمه قسم ډاکټران او قسمه قسم طبیبانو باندې ګرځئ، خو د هغې چې کوم دی علاج ډېر سخت وي. لکه ورکوټې ماشوم وي، هغه ته د دوی خوراک ضرورت چې کوم دی هم په ګرانه ورکولی کېږي. د خوراک دوی هغه ته ډېر په ګرانه ورکولی کېږي. نو آیا د دغې ماشوم چې دا کوم غاښونه راوځي چې دا په اسانۍ سره راوځي او دې ماشوم ته تکلیف کم وي، نو د دې دپاره اوس قرآني نسخه راته قرآني آیاتونه درته ډېر مجرب او ازمایل شوي. زما عزتمندو چې د څومره کسانو دا قسمه ضرورت وي چې د هغې ماشوم یا ماشومه چې کله غاښونه راوځي او هغه ماشوم چې دا جاړي، دې ماشوم یا ماشومې ته ډېر زیات تکلیف وي، نو د هغې دپاره زه تاسو ته قرآني آیاتونه ښیم. خو د هغې نه مخکې یو خبره داسې کوم چې د هغې طور طریقه درته ښیم. دغه آیاتونه چې دا کوم زه تاسو ته ښایم، دا په 26مه سپاره کې 26 نمبر سپاره کې سورت قاف چې کوم سورت دی، په دې کې دا اولني 11 آیاتونه دي. خو د دې طریقه کار دا دی چې دا په یو ساده پاڼه باندې ولیکي. هغه ساده پاڼه چې دا پې ته ولیکي، نو دا بیا په اوبو کې ولیکي او په دې ماشوم باندې به هغه اوبه وڅکي په لږه لږه. نو انشاءالله د دې ماشوم چې په اورو کې دا کم غاښونه راوځي، نو انشاءالله دې ته به دا تکلیف نه وي، درد به ورته نه وي، په اسانۍ سره به د دې ماشوم یا ماشومې دا غاښونه راوځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم.